تاسو ګورئ چې په مین بازار کې سړی ولي په پیسو باندې موبایل ته وایي. د دې ډیډلاین خو صرف موږ ته دومره اندازه ولګېده چې د ابابیل کاروبار ډېر ښه شو او د پولیس کاروبار ډېر ښه شو. نو سي تاڼې ته لاړ شي هغه ول راوالي تاڼن د تپوس نه کوي چې بھائی تا افغاني د پاکستاني ته څنګه پیژني. که اعتماد کې اوچت شي 15 کسان اوچت شي نو 3 کسان واپس راشي. نو حکومت چې د وفاق طرفه کم اډر دوی ته ملو دی نو هغه کې پی کې دوی نه پالو کوي. صوبایي ګورنمنت چې موږ څور اندازه لګو هغه په دې کې انټرست نه اخلي. دلته چې کم کیسونه کیږي هغه ټول افغانیان کوي دا غوي نه ګوتی وي نه بل څه دا غوي ټریس کیږي نن چې یو کیس پاکستانیو کې هغه 12 غنټه کې ټریس کیږي. افغانیان دا وایي چې یا حکومت مونږه پریدي یا مونږه وباسي. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देख रहे हैं डेली मैदान में. इस वक्त हैदराबाद में मौजूद हूं. यहाँ हम प्रॉपर्टी डीलर से बात करेंगे. अफगान किराएदारों से मुतल्लिक हुकूमत ने इनको क्या अहकाम जारी किए हैं, ये उनसे घर खाली कराने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं और अब तक कितने अफगान महाजर यहाँ से जा चुके हैं, हैदराबाद की क्या सूरत हाल है, पुलिस की कार्रवाइयाँ किस अंदाज से जारी हैं, ये तमाम तफसीलात हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे. हमारे साथ रहिए. زما نام نواب خټک دی او زه ایکس پریزیډنټ پېښور پراپرټي ډیلر اسوسییشن 37 ایئرز نه ریل اسټیټ کې کاروبار سره وابسته یم. حکومت بشک چې 10 جولای 2026 ډیډلاین ورکړی چې دا نوټیفیکیشن مرکزی ګورنمنت انټرنل منسټر نه ایشو شو. هغه په وجه باندې چې موږ دلته ریزیډنټس حیدرآباد کې خلک قتل هغه باندې افغانانو باندې پریشر و. موږ ته تر اوسه پورې افیشلی یا ان افیشلی د پولیس طرف نه یا د ایجنسیو طرف نه صدا سي لیټر نه دی راغلی چې هغه موږ افغانانو باندې لاګو کو. خو بیا هم د حکومت وفاقي حکومت او د نوټیفیکیشن په بنیاد باندې زمونږ سم پراپرټي ډیلرز پراپرټي یونینز مشران چې کم دي هغه ګوماګو پراپرټي ډیلرز ته اطلاع ورکوي چې تاسو خپل افغانیو ته مطلب چې هغه غیر ملکی دي هغه ته خپل نوټیسز ورکوي. دا موږ په خپل کیپیسټي باندې هغه ته نوټیسز ورکړي دي. ادروایز صوبایي حکومت یا پولیس طرف نه موږ ته صدا سي نوټیفیکیشن نه دی راغلی. بیا د بیما فلکا دا بیا په هغه پولیس باندې الزام راځي. نو زه وایم چې د دې ډیډلاین خو صرف موږ ته دومره اندازه ولګېده چې د ابابیل کاروبار ډېر ښه شو او د پولیس کاروبار ډېر ښه شو. نه کې مطلب چې چېرته اپریشن شوی دی او نه کې مارکیټ نه داسې اوچتول شوی دی. ګو کې چې که بیا چېرته څوک ګوماګو کې اعتماد کې اوچت شي 15 کسان اوچت شي نو 3 کسان واپس راشي. او په دې حالات باندې ګوماګو حالات کې چې کم دي افغانیان هم په تکلیف کې دي او خلک هم په سوچ کې دي. پاکستانی په سوچ کې دي افغانیان په تکلیف کې دي. حیدرآباد انکلوډینګ فیس 5 دا 25000 ټوټل نمبر اف پلاټ دي. په 23000 کې ټول حیدرآباد کې میکسیمم 3 or 4000 افغان ریفیوجیز دي. چونکه افغان ریفیوجیز زیاته آبادی چې کم دا هغه په تجابات کې دا په بورډ کې دا په کینال ټاون کې دا په کارخانو کې دا په دیر کالونی کې دا الحرم ټاون کې دا په دغه ایریا کې دا په حیدرآباد کې 3 and 4000 دي. افغان ریفیوجیز چې کم دي هغه خامخا د فیملی ممبر یو په یورپ کې دا یا په سټیټ کې دا یا په یو اس کې دا په یورپ کې دا هغه ته ترو مطلب التنه هیلپ راځي. خو ترو موږ دا افسوس کوو چې د افغان ریفیوجیز موږ سره اوسېږي زمونږ یو خلک ته یو مسلک خلک ته د یو دین خلک یو د یو خو هغه ته دغه پیسې چې کم دي ترو بینک نه راځي ترو اونډای راځي. که پاکستان ته بیا ترو بینک دغه هیلپ ولا پیسې راتله خپل فیملی ممبر ته راستوله نو بیا پاکستان ته لږه ډېره فایده وه. خو چونکې دا ترو اوټ دوی یوز کوي اونډای او دې کې شک نشته ده چې پاکستانی یو 20000 کریا ورکوي. پاکستانی خو بیا یو کلی نه مایګریټ کېږي هغه به چانس ګوري چې زه 20000 افورډ کوی شم. افغانۍ چې کوم ده هغه مجبوره ده هغه به 30 هم ورکوي 35 په ورکوي. په دې وجه باندې افغانیانو دکان ریټ او د کور ریټ رنټ سیوا دی. دا یو خاموش توصیه ده. حکومت ګپ لګای ټوټلی ګپ لګای. مرکزی صوبایي ګورنمنت په کار دی چې کم سے کم فارن پالیسی باندې هغه په یو بیلټ باندې کم سے کم په یو ګایډلاین باندې په یو بیلټ باندې کار کوي چې هلته نوټیفیکیشن وشو. په کار ده چې دا هغه شي د عزت سره ریسپیکټ سره مطلب دا نه ده چې هغه کور باندې اپریشن وشي ناکینګ ورته وشي چې بایزان تا سره ویزا نشته ده لہذا ته په 3 ورځې کې 4 ورځې کې تیاری وکړه. خو دې وخت سره مطلب صوبایي ګورنمنت چې موږ څور اندازه لګو هغه په دې کې انټرست نه اخلي. ځکه چې موږ په نیوز کې چې ګورو نو پنجاب ګورو یا نورو صوبې ګورو هغه غدي. خو افغانیان هم په دې خبره باندې خفا دي. افغانیانو انټرویو زنګ کوم افغانیان دا وایي چې یا حکومت مونږه پریدي یا مونږه وباسي. نو حکومت چې د وفاق طرفه کم اډر دوی ته ملو دی نو هغه کې پی کې دوی نه پالو کوي. دلته افغانیان چې کوم دي خډیر دي کورونه مغشتي دي دلته اوسېږي مو خو هغه وزیر داخله چې کم بیان ورکړي دا غي تعمیل نه کیږي صرف کې پی کې
او باقي افغانان خو موږ سره ډېر پراته دي 2000 نجیزه پراپرټي کوم موږ له چې کم شرایطو باندې حکومت را اډر راکړو چې په دې ولا کورونه ورکوي موږ هغه شرایطو باندې کورونه ورکړي دي موجوده اوس چې کم شرایط را درغه کړي دي چې په هغې کې ماشوم ومې که نه د 10 ورځو ماشوم مې خو چې هغه سره پاسپورټ ویزه نه نو کور به وله نه ورکوي مخکې داسې و چې په کور کې به یو کس سیده ویزه به 100 کسان بغیر ویزې به اوسېدل اوس هغه شی ختم دی پاکستان کې به امن راشي چې دوی لاړ شي خپل وطن ته دوی باندې به خپل وطن آباد شي دلته چې کوم کیسونه کېږي هغه ټول هم افغانیان کوي د هغوی نه ګوتې وي نه بل څه د هغوی ټریس کېږي نن چې یو کیس پاکستاني وکړي هغه 12 غنټې کې ټریس کېږي او دوی چې کوم دي نو په میاشتو پسې پولیس والا ادارې ګرځي هغه نه ټریس کېږي د هغې وجه دا ده چې دوی دلته چې کوم دي نو نه بایومیټرکس ته هېڅ نشته جي پولیس خو موږ د سره کتلي نه دي په حیات آباد کې چې راغلي دي او مطلب افغانیان اوجد کړي دي باقي بورډ وګورئ چې مینی افغانستان دی ماښامي وخت کې راشي بس منډه تیو باسي او بیا واپس ځي لکه ډېر زیات پراته دي لکه هېڅ دغه یې نه دی کړی جي او لکه زموږ وزیر اعلی صاحب چې کوم دي نو د هغوی یو قسم مرسته کوي جي انوسي تاڼې ته لاړ شي هغه وله راوالي تاڼن دا تپوس نه کوي چې بهی ته افغانې د پاکستاني ته څنګه پیژنې چې لکه مطلب ته ویټنس ګواه شو د دې 17 چې کوم دستخط کوي هغه هم پکار دی چې وګوري چې دا سړی زه د اټسټیشن کوم چې دا سړی څنګه دی زه پیژنم نه پیژنم څه خو بس ټول ډېره پیسو لېندین دی لنډه خبره به ده ووایم ټولې پیسې میسې چلیږي او خپل وطن ته لاړ شي او زموږ د خپل خلک دلته پاتې شي نو مطلب دا دی چې هغه دود کا دود پانی کا پانی هغه به موږ ته پته ولګي اوس خو چې کوم دی یو مکس اچار دی چې هېڅ پته پکې نه لګي واردات کېږي هغه پولیس غریبانو پسې ګرځي نه ټریس کېږي نو زه خو یم چې دوی خپل وطن ته لاړ شي نو انشاءالله زموږ به امن هم راشي زموږ کاروبار به هم ښه شي زموږ کاروبارونه ټول امن سره تعلق لري تاسو ګورئ چې په مین بازار کې سړی ولي په پیسو باندې موبایل ته والي امن نشته نو چې کله امن شي زموږ د پراپرټي ریل اسټیټ کاروبار چې دی د امن سره تعلق لري چې کله امن نو زموږ کار به ښه وي انشاءالله